مونږ ته بیا اکثر خلک دا خبره کوي چې څه چلو شو نو هغه تاسو خو هغه اسیران نو سم پراته دي هغه داسې. نو زه درته خبره دا وکړم چې زمونږ چې کله هم د دې سره دا خبره ډن شوه چې بس تاسو به د سفیر معامله چې دی پارلیمنټ ته وړی او انشاءالله دا اوس تاسو د غاړې هار شو. دا ستاسو د غاړې هار شو، د ټول پارلیمنٹ امتحان هم شو او ورپسې د ټول قوم امتحان هم شو. اوس به مونږ دا ګورو چې په پارلیمنٹ کې د دې مسلې تایید څوک کوي، د دې مخالفت څوک کوي، چې څوک یې تایید کوي او څوک یې مخالفت کوي. او دوی اوس هم د دې سفیر د نتلو په حق کې دي. نو بیا به زه د قوم ته هم دا وایم چې بیا راته تاسو ووایه چې تاسو د فرانس د یارانو سره ولاړ یې که د رسول الله مبارک د غلامانو سره ولاړ یې. بس دا بیا د قوم امتحان دی عزتمندو. او انشاءاللہ زما یقین دی چې په د چا په سینه کې چې کوم دی ایمان وي اب ضرور دا سوچ کوي چې ماله د فرانس یاري نه ده پکار، ماله د خپل جانان غلامي پکار ده. او بیا عزتمندو چې چونکې زموږ دا مطالبه لاړه نو مونږ هغې ته ووایې چې بیا وروستو مسله د اسیرانو وه نو مونږ هغې ته ووایې نو هغې مونږ ته ووایې چې صحیح ده مونږ به اسیران چې کوم دی رها کړو. او د هغې دپاره مونږ له چې کوم دی تقریبا 3 ورځې ټایم راکړ او په هغې معاهده کې مونږ سست روي ده او بار بار په هغې کې سستي ده ځای په ځای باندې چې کوم خلک دي د هغې بدماشۍ چې دي دا په عروج کې دي. ما به هېڅ خبره نه ده، مونږ به څو ورځې زیات به زمونږ اسیران جیل تیر کي، تکلیف به تیر کي او خدای پاک به ختم کي. د جیل تکلیف که هر څومره وي خو یو ورځ به بیا داسې راشي چې الحمدلله ډېر زر او ډېر نږدې الحمدلله دوستان لګیا دي ځای په ځای باندې رها کېږي. مونږ خپله باندې کوششونه شپه ورځې شروع دي او انشاءالله ډېر زر به رها شي. او په ایمان درته وایم چې کوم لواحقین دي چې کوم وروستو خاندانونه دي او د هغې چې کوم دی بچي او د هغې رونه او د هغې ورېرونه او د هغې چې کوم دی خاندان دا په جیلونو کې دي. قسم درته خورم چې تر قیامته به ستاسو نسلونه په دې جیل باندې فخر کوي چې زمونږ بچي چې دي دا په چرسو پوډرو کې نه وتلې، زمونږ بچي چې دي دا په غلاګانو کې نه وتلې، زمونږ بچو په خپل نبي باندې غیرت کړی په هغې کې تلي. او دا عزتمندو د ټولو نه لویه خبره ده، د ټولو نه لویه خبره چې د وخت د ظالمانو ته تسلیم شوي نه بلکې د وخت د ظالمانو په سترګو کې سترګې ورکړې وې. مونږ اوس هم وایو چې د دې ارادې اډو ټیک نه دي، دا دلته کې دا حق ګویي دا حق بیاني پاکستان نور دوی بوزي بی دینه طرف ته سوال نه پیدا کیږي چې پاکستان کې دوی د دین आवाज برداشت کی. مگر بیا مونږ وایو خیر دې په مونږ په ځان سخت تیرو خو ان شاء الله تعالی د حضور د دین حفاظت وکړو په در باندې وکړو خیر. او دا به ان شاء الله تعالی د حق دا आवाज دا دی نشي دباولی. ګوره په داسې حالت کې چې زه هغه ورځ کراچۍ ته لاړم چې ډېرو خلکو راته وایي چې ستاسو به ایرپورټ نه ګرفتاري وشي او دا چل به وشي او تاسو چېرته هلته پرېږدي، سوال نه پیدا کېږي. دومره در باندې مقدمې جوړې دي، دومره در باندې دا کړي، دومره در باندې دا شوي دي. یعنې حتی چې په دې وخت کې په موږ باندې 302 مقدمې دي. سوچ کولی شئ تاسو 302 مقدمات شته، د اغوا مقدمات شته چې دې پولیس اغوا کړي دي. دا په یو تاڼه کې چې کوم دی دا مقدمات دی جوړ کړي دي. نو دا چل به وشي، دا چل به وشي، مې چې هر څه وشي و ان شاء الله تعالی موږ به د حق آواز بلندو، د حق آواز به رسو که خیر. چې کله عزتمندو څه چلو شو هلته موږ لاړو کراچۍ هغه حلقې ته. په ایمان درته وایم چې ما د خلکو جذبې ته وکتل، زه حیران شوم، زما سترګو نه اوښکې روانې شوې. ما داسې جذبه چې د دوی اکثریت زخمیان دي، جیلونو کې دي، 1200 کسان نه زیات هلته په جیلونو کې دي. د هغې باوجود هغې لګیا دي او عجیبه او ناشنا جذبه ده. نو ما وی دا جذبه چې کوم دی دا صرف واقعي دا حقیقت کې دا د ایمان او د غیرت جذبه ده. نو عزتمندو چې کله دا کار وشو چې دا وشوه الحمدلله بیګا به تاسو خبر شوی چې په هغې حلقه باندې زمونږ ګټلې شوي سیټ یعنی مکمل دا فارم 45 ورته وایي د هغې باندې زمونږ ګټلې شوي سیټ داسې چرته کیدی شي یو تحریک ته کاله دم کا دومره ظلمونه هم پې وکړه خو بیا هم عزتمندو هغې دا پیغام ورکړه چې پاکستان چې دی دا د حضور د غلامانو وطن دی. پاکستان د حضور د غلامانو اگر چې دی بیا ظلم وکړو او هغه ګټلې شوي سیټ یې زمونږ نه بیا واغسته خو هېڅ مسله نه ده، هېڅ خبره نه ده. انشاءالله دا انقلاب داسې را روان دی چې دا ظلم به ته هر وخت نشي کولی. د ظلم انتها چې وي هغه ډېر چې کوم دی د هغې انجام ډېر بیانک وي. وخت را روان دی انشاءالله که ستا خوښه وي او که نه وي خوښه، که زړه دې غواړي او که نه غواړي، خو په دې وطن به د اسلام جنډه پورته کېږي انشاءالله. په دې وطن به انشاءالله د حضور د عزت او ناموس پرچم بلندېږي انشاءالله. او وخت ډېر زیات را نږدې دی، صرف زمونږ یو امتحان دی او که په دې امتحان کې مونږ پاس شو العطایا علی متن البلایا، دا عطاګانې چې دي دا د الله نعمتونه چې دي دا د الله ورکړې چې دي
نو دا همیشه چې وي دا د بلاګانو په پشت باندې او د هغې په ملا باندې چې کوم دی سوار وي راځي. نو دا امتحانات به راځي، خو د دې امتحاناتو ثمره او نتیجه چې دا ډېره زیاته ده. تاسو یقین وکړئ د دې ثمرې او نتیجې دومره دي چې ستاسو سوچ او وهم او ګمان کې به هم نه وي چې د دې نه پس به الله تحریک رقم عروج ورکوي انشاءالله. باباجي مبارک به فرمایل مونږ ته وی ومکرو چې دا مخکې دی د هغې نه پس ومکر الله دی. ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین. الله کریم جل جلاله د خپل خفیه تدبیر نه وړاندې ومکرو ذکر کړی دی چې کله دا خلک ټول خپل سازشونه وکړي او دوی ټول سازشونه وکړي او کله دوی په خپلو سازشونو کې ناکام شي او دوی وایي چې بس مونږ خو چې کم دی په خپلو سازشونو کې جوړې کامیابېدو ته نږدې شو، خو چې د ناکامۍ صورت به په کوم صورت کې وي؟ ومکر الله، چې کله د الله خفیه تدبیر په دې باندې راشي. اوس دوی وایي جوړې مونږه چې کم دی خلکو وی باس تحریک ختم شو، چې کله د شپې نه خبرو چلېده چې کله عدم شو مسله ختمه شوه او بیا ځای په ځای باندې زمونږ کارکنانو باندې ډزې وشوې، شهیدان شو، هغوی پاڅېدل د هغې ځایونو نه. ظاهره خبره ده زمونږ لاس کې ټوپکې خو نه وې، نه مونږ د دې خلاف مسلح جدوجهد کولی شو، نه مونږ د دې خلاف ټوپکې راغستې شو. دا خو به یې مزه دا کړې وه چې زمونږ مخې ته د انډیا فورس وې، نو بیا به مونږ ټوپکې راغستې وې، د دې خلاف به هم جنګ آغاز کړی وې. نو مونږ خو دومره کولی شو چې که چېرته یو کارکن یو کاڼې راغستې شو خو صحیح ده چې خپله دفاع یې کړې وې، باقي خو مونږ سم نشو کولی. نو لحاظ هلته نه به مسلمانان زموږ وروڼه به رستو شو، هغوی به وې چې دا خو د دې سره مونږ جنګېږو، نو دا خو هم د دشمن یو چال دی چې مونږ د دې سره وجنګوي. په اکثرو ځایونو کې هم دشمن راغلی دی، هغه جنګونه کړي دي او نقصانونه رسولي دي. نو چې کله دا حالت جوړ شو او مونږ آخري طور باندې سره مرکز کې چې ترالو او بیا هلته نه شپې نه اعلان وشو چې به دا کل عدم شو، نو ډېرو خلکو لاسونه پړقول، چا وې دا د فلاني صاحب کرامت دی او چا وې دا به دا چلو شو. اوس به ورته پته ولګي. ما وې افسوس خبره دا ده چې لږ خو دومره سوچ وکړه چې ستا په دې خوشحالۍ کې نن تا سره د دنیا د ټولو نه لوی ګستاخ ملعون ګیرټ ویلډر هم شریک دی. آخر دا څه قدر مشترک دی ستاسو د دې خوشحالۍ په منځ کې چې په کوم شي باندې هغه خوشحاله دی، په هغې باندې تم خوشحاله خو په دې خوړوند هم پوهېږي چې داسې مسله شته چې د هغه سره ستا څه خبرې شریکې شته چې په کومو خبرو د دنیا ټول ملحدین، ګستاخان، قادیانان، د هغې یاران خوشحاله دي، په هغې تم خوشحاله او هغه د اولیاو د خپلو پیرانو کرامت ګڼي چې دا د هغې کرامت دی. نو معلومیږي دا چې ستا ډله او ستا چې کوم دی صف هم دغه یو دی چې د چا سره ته د خوشحالۍ اظهار کوې. نن چې کوم اهل حقو، کوم ایمان خاوندانو، هغوی په دغې ورځ ډېر زیات خفه وو، زړونه ډېر زیات دلګیرو. ما ته د حرم نه رنګونه کېدل، ما ته د سید الشهدا د مزار نه رنګونه کېدل او زمونږ د کریم آقا غلامان د حضور سید الشهدا په دربار کې جړاګانې کولې. زما د محبوب په حرم کې خلک راغلي وو، د حضور علیه السلام مبارک مخې ته جولۍ نیولې وې چې یا الله د اسلام د بچو له فتح ورکا، خدای د اسلام د بچو له کامیابی ورکا. که نن د دې د آواز څه شو؟ خاموش شو. نو بیا به پاکستان کې څوک د اسلام آواز پورته نه کړي، بیا به پاکستان کې څوک د حضور د عزت او ناموس لپاره میدان ته راونځي، بیا به پاکستان کې څوک په دې لاره کې قرباني ورنه کړي. یا الله د حضور د غلامانو له کامیابي ورکا. په ایمان درته وایم چې څوک ځان د حضور طرف ته ځان خپل مخ کړي نو که ډېره تکه توره تیاره وي، په تورو تیارو کې یو د امید رڼا شته او هغه رڼا زما د جانان د در نه ده چې دې اشک باندې به کله هغه تیارې رالې نو ما هغه طرف ته به یې مخ کړو. فرمایل به شین ګنبد نه جلوګر شه، محمد رسول الله د اسلام په حال خبر شه، محمد رسول الله او هغه ستا په وینو تانده د اسلام گلشن اوچیږي، ستا د باغ ونې پرې کېږي، دیوالونه یې راغورځېږي. په دعا د رب په در شه محمد رسول الله. په تاڼو کې کم کم ظلمونه زمونږ په هلکانو باندې وشو، په کم کم حالتو باندې هغې باندې چې کم دی څه وشو، په هغې باندې مختلف ظلمونه وشو. همدارنګې په جیلونو کې په هغې باندې کم کم ظلمونه او تکلیفونه نه هغې تیر شو، مګر د هغې باوجود د حضور غلامان د حضور دپاره ولاړ دي. هغه ستا په وینو تانده د اسلام گلشن اوچیږي او ستا د باغ ونې پرې کېږي، دیوالونه یې راغورځېږي. په دعا د رب په در شه محمد رسول الله او شین ګنبد نه جلوګر شه محمد رسول الله.
او نورانی مخرانما کا چې د غم دوران پشاشي دا د غم شپه مو سبا کا دا کار کله بې لتاشي نورانی مخرانما کا چې د غم دوران پشاشي او دا د غم شپه مو سبا کا دا کار کله بې لتاشي رانما لکه د نور شاه محمد رسول الله شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله. او بابا جی بیا یو حقیقت بیان کړی دی چې د اسلام نه رستو کیږي د اسلام دعواداران چې اسلام پر بدنامیږي هغه کار کړي جاهلان. زم ډېر غټ عاشق رسول یم زم چې کم دی ډېر لوی عاشق رسول یم لګیا وي کار چې کم دی د فرانس د غلامانو کوي او زمان باندې زم عاشق رسول یم د اسلام نه رستو کیږي د اسلام دعواداران چې اسلام پر بدنامیږي هغه کار کړي جاهلان. غوث د دین د بدخوا سرشاه محمد رسول الله شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله محمد امین فقیرا ډېر زخمی د زړه په سر شوې د اسلام په غم دلګیرا څومره ناقرار مستر شوې مسیحا ستا د پر هر شاه محمد رسول الله. چې کوم اهل ایمان وغي خفو په دې حالاتو باندې زمونږ فریاد د الله او د هغه رسول په در کې قبول شو او الحمدلله یو عظیمه کامیابی دا ملو شوه چې په ټوله دنیا کې د حضور د عزت او د ناموس پیغام لاړ. او دویم اجلاس چې راوغوښته نو اجلاس په 20 منټه کې واپس ختم کړه د دې وجنه چې اجلاس کې بله خبره نه کېده چې خبره کېده به او ناره به واله کېده نو د تاجدار ختم نبوت ناره به واله کېده. او بیا عزتمندو د دې نه لوی چې خبره بله چرته شته چې د فرانس د سفارتخانې چې کوم ویب سایټ دی هغې په دې باندې زمونږ وزیر اعظم وایي چې دا ازادي د اظهار رایې ده او هغې دومره ویرېدل چې هغې چې خپل څه ورکه یو ټویټر نه خپل چې کوم دی پیغام ورکه چې فرانس چې دی دا د هر مذهب او د هر چا په خپل ځای باندې خیال ساتي. هغې ته پته وه چې دا د مسلمانانو جذبات دي دا د کنټرول نه بهر دي که د خپلو پرېښودل زموږ خیر نشته دی. و افسوس دا د عزتمندو چې موږ دلته کې غلامان داسې پراته دي د هغې چې هغې غواړي دا نه چې دې کفارو ته جواب میلو شي. الله کریم جل جلاله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د زړه نه عزتمندو د ټولو نه اول د دغه شهیدانو په حق کې دعا وکړه چې چا د دغه مشن دپاره یو عظیمه قرباني ورکړه او بالخصوص د هغه شهید دپاره چې کوم شهید چې کوم دی د حضور د عزت او ناموس دپاره په دغه میدان کې الحمدلله قربانۍ ورکړې د الله په فضل و کرم سره د مشن لای چې کوم دی یو نوې وینه ورکړه او تازګي ورله ورکړه. الله کریم دې د هغې د هغه سرو وینو په برکت باندې دغه مشن ته نور هم تازګي ورکړي.